کتونکو مینوالو یارانو دوستانو او مسافرونو دلشاد خاکسار یو ځلې بیا تاسو ته د اورمور نیوز افیشل د طرف نه او د اورمور بالا سټاف سره چې کوم د پروګرس ماډل سکول دی پرایویټ سکول دی لراغلی یو په دې پرایویټ سکولونو کې یو څو پوینټونه ما نوٹ کړي دي هغه پوینټونه زه نن تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې ښیم د دې ځای چې کوم پرنسپل دی هغوی سره هم یو څو خبرې کوو د دې سکول لوکیشن هم درته ښیو لکه زما په دې اورمور بالا کلي او په دې خوا شا کې چې کوم پرایویټ سکولونه دي د هغې په نسبت سره د پروګرس ماډل سکول لوکیشن چې کوم دی نو دا زما خوښ دی ډېر زبردست دی خو په پرایویټ سکولونو کې یو پوینټ هم شته اخیري خبرې اخیري میسج چې کوم دی هغه به هم زما اورئ تاسو مونږ سره اوسئ سکول ته وردن نه وځو د پروګرس ماډل سکول پرنسپل صاحب چې کوم دی هغوی مونږ سره ولاړ دي هغوی سره یو دوه درې خبرې کوو بیا پرنسپل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام خیر الله جی پرنسپل صاحب اول خو د ټولو نه ړومبی ستاسو مونږ ډېر احسانمن یو او معذرت په دغه یوې خبرې چې ستاسو دلته کې د دې ماشومانو اګزام چې کوم دی دا هم شروع دی خو د هغې باوجود تاسو مونږ له ټایم راکړو پرنسپل صاحب ړومبی راته دا ووایه چې ستاسو نوم څه دی زما نوم محمد طارق دی او زه د پروګرس ماډل سکول پرنسپل یم چې نه موږ 2016 کې دا سکول جوړ کړی دی او هغه ټایم نه موږ لګیا یو دلته ستاسو د کلي د ترقۍ دپاره دونکې د کوم ځای تاسو یې زه چې د مرزا کلي یم د مرزا کلي تاسو سره په دې سکول کې سټاف د څومره دی موږ سره جی شپږ فیمیل دي موږ سره ټول فیمیل دي زه میل یم او موږ سره چې کوم دی پلی ګروپ مې تر 5th کلاس پورې دي په دې وجه ماشومان چې کوم دي واړه دي موږ په دې وجه فیمیل ساتلي دي او جی تعداد تاسو سره څومره دی موږ سره 160 to 170 تعداد دی زیات تر موږ سره پلی ګروپ نه صرف چې کم دی هغې کې تعداد زیات دی باقي 4/5 چې کم دی هغې کې موږ سره ماشومان کم دي موږ مطلب 5th کلاس پورې چې کم دی ماشومان ساتو هغې نه بره موږ نشو ساتلی په دې وجه موږ سره چې کم دی بل کلاسونو کې تعداد کم دی او خپل چې موږ کم بیس را روان دی نو هغه اوس 4 کلاس سره ورسېدو مطلب 3 کلاس موږ سره 20 دا شان دی 4 کلاس 15 16 دي په دې وجه چې کم دی موږ پلی ګروپ والا بر را روان دي او هغه موږ سره خپل بیس دی باقي چې کم دا 4/5 کلاس والا دي دا موږ سره مطلب منځ نه داخل شوي دي په دې وجه موږ سره تعداد کم دی پرنسپل صاحب دا راته ووایي لکه د پرایویټ سکول او د سرکاري چې کوم سکول دی د دوی په مابین کې تاسو ته خامي او خوبي یا راته یو خامي بیان کا او یا راته یو خوبي بیان کا د پرایویټ سکول او د سرکاري سکول سړي زه به تاسو ته د پرایویټ سکول خوبیانې څومره بیان کوم پرایویټ سکول خوبیانې ډېرې زیاتې دي تاسو یې پرایویټ سکول ماشوم وګورئ ګورنمنټ سکول وګورئ پرایویټ سکول ماشوم چې سار راځي هغه ته مور چې کوم دی ښایسته یونیفارم ور واچي بوټان
جرابې ور واچي مطلب ښه ناشته پکې ګورنمنټ سکول ماشوم بیگ شاته راواړی نه پلار تپوس کوي نه مور تپوس کوي باقي پرایویټ سکول چې کوم دی کم ماشوم سکول ته رانشي مونږ باقاعده هغه تپوس کوو چې ولې نه دی راغلی دا نن ګنده ولې راغلی د نن ټیسټ ولې نه یاد کړی ګورنمنټ سکول کې چې کم دی دا تپوسونه نشته دي بس ماشوم رالو که سبق یې وویلو که ویې نه ویلو څوک یې تپوس نشته زه دا نه یم پرایویټ سکول چې کوم دی ټیچران تکړه دي ګورنمنټ والم ښه تکړه دي خو هغې سره چې کوم دی ماشوم دا نه غواړي چې زه مخکې لاړ شم ښه پرنسپل صاحب دا راته ووایه والدین چې کوم دي تاسو سره په دې سکول کې کم بچي سبق وایي سکول وایي د دې والدین دلچسپي اخلي سجی پرایویټ سکول چې کوم دی هر یو والد چې کوم دی دلچسپي اخلي باقي دا کلی ماحول دی دې ځای کې مطلب پلار چې کوم دی بچو ته ډېر ټایم نشي ورکولی خو هغې باوجود هم چې کوم دی تپوس یې کوي وجه راته بیانولی شي چې یاره په پرایویټ سکول کې والد صاحب چې کوم دی دا دلچسپي ولې اخلي فیس ورکوي سجی فیس خبر هم نه ده هغه وایي چې زما ماشوم مخکې لاړ شي کني دا چې کوم دی دا خپل ماشوم ګورنمنټ سکول ته هم لیږلی شي ګورنمنټ سکول کې هغې وایي چې ما ماشوم د سبق نه ښودلی کېږي په دې وجه هغه پرایویټ سکول ته په دې وجه رالېږي چې زما ماشوم مخکې لاړ شي دنه څه جوړ شي که هغه وایي زه مزدوري کوم دیاړي کوم خو چې زما زوی سبا دیاړي مزدوري ونه کړي دا داسې شي چې دا بره لاړ شي 2016 کې تاسو سټارټ اخیستی او جی بالکل 2016 کې موږ چې کوم دی سکول بیس ایښی مطلب 2016 اپریل چې کوم دی موږ نیو سیشن سټارټ کړی پرنسپل صاحب یو بل سوال داسې دی مین سوال چې کوم دی دلته کې دا جینکۍ چې کومې دي او دا لکان چې کوم دي دوی داسې لکه یو ځای چې ناستې دي یعنی غټې غټې جینکۍ پکې دي غټ غټ لکان پکې دي دا سیستم داسې نشي کېدی چې لکه وی تعلیم چې د کمې ښځې د سر نه تعلیم لوپټه لرې کي نو دکه به په معاشرې کې بې حیایي زور کوي ټیک شو جی نو په دغه اړه باندې تاسو داسې نشئ کولی چې یاره تاسو اګزیم وکړه نو د دې جینکو یو بیل دغه وي او د هلکانو چې کوم دی نو دا بیل وي صحیح ستاسو خبره بالکل ټیک ده مونږ چې کوم دی اګزام دی دا ټولې ماشومان چې کوم دي دا مونږ ته یو شانتي دي الګ دی که جنۍ ده مونږ سره مطلب د کلي ماحول دی د عزت خلک دی ټول مونږ غواړو چې مثال الګ څومره مخکې دي چې جنۍ مخکې لاړه شي که نه که چېرې مونږ د الګ او د جنۍ بیل کو اګزام بیل والو مثال الګ به مخکې لاړ شي جنۍ به شاته پاتې شي مونږ وایو چې الکان خو سم مخکې دي جنکۍ هم مخکې لاړې شي که نه اوس اګزام دی مثال مونږ پیپر ټول سیم دی د الګ کم مغه پیپر دی د جنۍ هم دی که چېرې مونږ دا جنکۍ د الکانو نه بیل کېنو الکان به وایي چې سر جي تاسو پیپر دي ته بیل جوړ کړی دی مغه دی چې کم ټیچر دی ته سبق ښودلی دی میل ماشوم ته هغوی جنۍ ته هم ښودلی دی مقصد زما دا دی پرنسپل صاحب چې لکه کله اګزام شروع شي نو د دې جنکو د حال چې کوم دی دا د دې حال دی بیل شي او د دې هلکانو حال دی بیل شي لکه زما خپل ځاني مین تپوس دغه دی مین د پرایویټ سکولونو باندې چې زه ګرځم او دا ما ټارګټ کړي دي په دغه خبرې مې ټارګټ کړي دي چې ټیک دا سړی خو مثال خبره کومه دا هلک خو به مخکې ځي نو جنۍ به مخکې لاړه شي خو لکه فقط صرف دومره دا چې د معاشرې کې چې کوم دی د دې د لاسه دوی ته دومره پته لګي چې د سړي کم مقام دی او د ښځې کم مقام دی صحیح ستاسو خبره ټیک ده اوس موږ سره په یو کلاس کې 4 یا 3 جنکۍ وي که چېرې هغې موږ بیل حال کې کېنو په یو کلاس کې موږ سره 3 یا 4 جنکۍ وي دې ځای کې به چې کم دی موږ سره مطلب دی چې هلکانو بیل پیپر کوي جنکۍ هغه ځای کې موږ سره کمباین شي اوس دا تاسو لاین کې ګورئ دې ځای کې چې کم دی سیکنډ دا جنکۍ دي سیکنډ او تھرډ کلاس دا جنکۍ دي که چېرې دا سیکنډ او تھرډ جنکۍ موږ بیل کېنو هلکانو نه نو بیا به چې کم دی مثال دې ته هلته بیل پیپر موږ ریوایز کوو دې ته به بیل پیپر مطلب دې سره موږ سره اوس چې کم دی یو پیپر موږ ریوایز کوو هغه هلکان هم اوري جنکۍ هم اوري باقي چې کم کلاس کې دي کېني نو هلکان یو سایډ ته کېني او جنکۍ بیل سایډ ته کېني خو اګزام دوران کې چې کم دی سر جي موږ ځکه بیل نشو کېنولی یو خو دې جنکو تعداد ډېر کم دی بل خبره دا چې که چېرې موږ دې نه دا بیل کېنو موږ به چې کم دی بیا په یو ټایم کې 2 حالونه چې کم دی ساتو نو هغه بیا موږ ته ډېرې مسلې جوړېږي بل صاحب تاسو سره لکه سټاپ شته زمونږ زور په دغه خبره باندې دی مونږ د تاسو له یو مشوره درکو تاسو که زمونږ د مشوره ومنله په دې ورمړباله کلي کې پرایویټ سکولونه شته دې سره خو شا کې شته لکه ستاسو کم پرایمري مطابق پورې چې دی ټیک شوه نو د هغوی په نسبت باندې ستاسو د سکول لوکیشن دا ښه دی که تاسو زمونږ دا یو مشوره ومنله چې زما د دې معاشرې بچی
دا دغه پہچانو کې چې د سړی کم مقام دی او د ښځې کم مقام دی مونږ به هغه مغربي تهذیب چې کم دی هغه به مونږ لکه خپلول نه غواړو ټیک شوه جي تاسو به زمونږ دا یو مشوره ومنئ په دې لنډ علاقې کې چې زمونږ انشاءالله څه قسمه سپورټ و هغه به تا سره وي منئ دا خبره بالکل منو تاسو سره چې تاسو موږ سره مخ کېږئ سر جي موږ هسې مرو چې تاسو موږ سره شئ موږ به دا نور هم موږ ته فایده ملاویږي دې کلي ته به ترقي ملاویږي موږ هم دې کلي لپاره لګیا یو تاسو هم لګیا یې چې تاسو موږ سره شئ دا موږ لپاره ډېره غټه خبره ده چې مطلب تاسو راځئ او موږ سره په یو لین کې روانېږئ نو ستاسو سره موږ په هر څه کې ولاړ یو جي صحیح جي ډېره مننه الله دې عزت وکړه میسج څه ورکول غواړئ کم والدین چې دي هغوی ته څه میسج ورکول غواړئ زه جي والدینو ته دا میسج ورکول غواړم چې تاسو مهرباني وکړئ د خپل ماشوم تپوس کوئ که یو پلار سهار کور نه وځي هغه دې دومره تپوس وکړي چې زما دا زوی سکول ته ځي نه ځي دا بچی مې سکول ته ځي نه ځي د سره کاپي شته کتاب شته هغه دې موږ سره رابطه کوي زموږ نمبر هر ځای کې شته دي هر ماشوم سره په کاپۍ باندې شته دي دې دومره تپوس کوي چې زما ماشوم ته نن څه وښودلی شو که نه موږ داسې والدین شته چې هغه باقاعده د خپل بچي تپوس کوي هغې چې کوم دی د نور ماشومانو نه ډېر په بر روان دي خو زیاتره موږ سره چې کوم دی والدین چې کوم دی انپړ دي نو دې مهرباني وکړي خپل موږ سره ماشوم 15 غنټه ټایم تېروي باقي چې کوم دی 18 غنټې 19 غنټې دی کور کې تیرې نو مهرباني دی وکړي چې دی دومره دی ورسره ټایم اخلي چې کور کې تا ته سکول کې څه کار میلاو شي چې هغه کور کې ماشوم باندې کوي زیاتره ماشومان هومورک نه کوي په دې وجه چې هغې کور کې تپوس نشته دی نو والدین دا مهرباني وکړي چې کور کې د ماشوم سره یو 15 منټه ټایم دی ورکړي که هغه انپړ هم وي خو دومره ویلی شي بچه تا ته سکول کې څه کار درکړی دی که نه څه لیکل درکړي دي که نه نو هغې سره ماشوم چې کم دی یو پکې بورډنس پیدا کېږي سبا هغه ماشوم ما ته یې ویلي چې سر جي ما ته چې کم دی دا پلانکې کار نه دی شوی او که چېرې ماشوم کور طرف نه پلار یې تپوس نه کوي ماشوم وایي چې را پلار مې تپوس نه کوي راشه تم تپوس نه کوو نو په دې باندې دا معاشره چې کم دی دا په بیک باندې ځي بیا پرنسپل صاحب تاسو د ټیم راکولو او مونږ سره د خبرو کولو ډیره مننه الله مو ډیر عزت وکړي ډیره مننه کتونکو مونږه د پروګرس ماډل سکول پرنسپل صاحب چې کوم دی هغه مونږه انتهایی مشکور چې هغه مونږ له ټیم راکو یو څو خبره په دغه غرض باندې مونږه دلته کې نن راغلیو والدین چې کوم دی هغه له هم پکار دی چې په دغه کم بچي د خو مستقبل خواب چې هغه ویني او دا کم بچي د دې په دې سکولونو کې داخل کړي دي باید پکار ده چې دغه بچو تپوسو کې په دې پرایویټ سکولونو کې چې دا کم ماحول شروع شوی دی د الکانو د جنکو د ګډوډ کې ناستو مونږه د پروګرس ماډل سکول پرنسپل صاحب نه شروعات کو د سره مونږه دغه خبرو کا د مونږه په دې باندې قایل کو چې آینده د پاره به ان شاء الله پروګرام مونږه د کس جوړ کو او کوشش زمونږه دغه دی خو په پرایویټ سکولونو باندې کم والدین چې کم دي هغه له پکار دي چې هغه د خپل بچي په مستقبل او په خپل بچي باندې توجه ساتي په ډیره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له سره د خپل ټیم اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ